یو ځای الله فرمایي والضحا، ای محبوبه ما د تا دا سحر اولنۍ رڼا چې خورېږي د دې رڼا په شان مخ باندې مې د قسم وي. بیا فرمایي واللیل اذا سجا، ای محبوبه چې تکه توره شپه سي، فرمای ای زما حبیبه تکه توره شپه سي، ته چې دا تور ویښته په خپل رخسار باندې راغوزار کې دا تک تور ښایسته ویښته، فرمای ما د تا په دې ویښتو باندې قسم وي. بل ځای کې الله فرمایي لعمرک، ای زما حبیبه ما د تا په عمر شریف باندې قسم وي. فرمایي والعصر، ای زما محبوبه ما د تا په کل زمانې باندې قسم وي. څومره قسمونه الله خوري. نبی علیه الصلاة والسلام ذات متعلق او چې کله نبی علیه السلام متعلق دا خبر مشهوره شوه چې د عتبه او شیبه زمن ورپسې ګرځي او نبی علیه السلام متعلق مختلف تدبیرونه او سوچونه کوي، الله آیت نازل کړلو. رب کریم فرمای والله یعصمک، ای زما حبیبه چا پروا مه کوه، رب پخپله د تا حفاظت کوي. او بخاری شریف حدیث دی، نبی علیه السلام فرمای الله ما ته داسې طاقت راکړی د تاسو فقط مخکې وینئ. فرمای الله ما ته داسې طاقت راکړی تاسو فقط مخکې وینئ. په الله مې دې قسم وي زه چې څنګه مخکې وینم داسې وروسته هم زه وینم، چې څنګه مخکې وینم زه داسې وروسته هم وینم. الله داسې شان وال نبی دې میاشتې کې دنیا ته رالیږلی دی. نو بیا به موږ مسلمان د خپل محبوب پر راتګ باندې ولې خوشحالي نه مناو کوو او دا جشن عید میلاد النبی مناو کول دا یاد وساتئ. تاسو ټول تعلیم یافته خلک هوښیار خلک دا یوې فرقې سره تعلق نه لري، دا د هر مسلمان ذات سره تعلق لري. ولې الله خو یهودي هم مني، عیسائی هم مني، تر دې پورې چې بت ته سجده کوي هغه هم وایي اوپر والا. ټوله خبر چې دی هغه د نبی علیه السلام په ذات کې دی چې دا خلک نبی علیه السلام ذات نه مني، یا که مني خو بیا موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام له ده نه غوره سمجھو کوي. یاد وساتئ موږ مسلمان چې دی په دې جشن عید میلاد النبی محافلو سره جلوسونو سره جلسو سره عالم دنیا ته یو میسج ورکوو چې نن نه مخکې 1400 کاله چې څنګه صحابه او خپل نبی علیه السلام سره محبت کولو، نن الحمدلله ګناه به وي، گناهگاری به یو، خو ما عزتمندو قدرمندو نبی علیه السلام په محبت کې دوکه‌بازي موږ نشو کولی. دوکه‌بازي نشو کولی. کله چې 1965 جنگ وشو د مختلف کفارو ملکونو سربراهان راغونډ شو، وی چې پاکستان اوس آزاد شو او دا خلک دومره جذبې ول دي چې ټینکو ته بم ځان پورې تړي او سملي. دې خلکو کې اخر داسې څه شي یو قوت دی چې دا دغه شي ته مجبوره دي. وایي دوی ته د دوی نبی دې په بدل کې د جنت وعده ورکړې ده. څه شی ورکړې ده؟ جنت وعده یې ورکړې ده چې مشرکینو سره جهاد کې تاسو مرئ نو تاسو ته به څه میلاویږي؟ جنت به میلاویږي. لہذا تاسو اول د دوی د نبی محبت د دوی له زړونو وباسئ. نن لګیا دي زمون مسلمان په لباس کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم محبت یاد وساتئ. الله رب کریم نور اس نه کوي، ارس نه فارغ دی. ایک یو کار الله کوي، مخ کې کولو اوسه کوي او کوي بیا. قرآن کې الله فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ان حرف تاکید دی، دا ایوی خبره کې مضبوطی راوړلو د لپاره عرب خلق ذکر کوي. الله فرمای ان بشک دې خبره کې څه شک نشته. الله و ملائکته او د الله فرشته یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام باندې درود لیکي. اهل علم په دې پوهیږي یصلون چې دا مضارع صيغه ده، مضارع موجوده او را روان فیوچر دواړو زمانو د لپاره استعمالي او دا چې دا استمرار ساتي، کانټینیو وي. دا دې کې تدارک ناراضی، دے کے بندش ناراضی. بے شک اللہ او دے اللہ فرشتے ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر ہفتہ، ہر ورځ، ہر میاشت، ہر کال اللہ فرمائی نبی علیہ السلام باندې درود لئی.